السلام علیکم دوستانو خراغلاست دوستانو توهین عدالت دا لفظ به تاسو بار بار اورئ او د پاکستان په سیاست کې ډیر زیات چې کم دی نو استعمال شو په دې خبره باندې ځان پوه کړئ چې توهین عدالت څه شی دی د توهین عدالت مقدمه به چې کم دی نو څنګه کیږي د دې سزا به چې کم دی نو څوک ورکوي او د دې خلاف اپیل چې کم دی نو دا به څنګه کیږي یعنی مکمل خبره باندې زه تاسو پوه کوم دویم خبره به دا کوو چې شاید به تاسو ورک وئ یوه میاشت چرته تللی وئ ولې څه مسله ورته نو په دې باندې به کوو او د هغه ملګرو ډېره زیاته مننه او شکریه ادا کوم چې بار بار میسیجز ما ته راغلي دي او ستاسو هغه مینه چې ما کمول ده دا یوه میاشت چې زه ستاسو نه څومره لرې وم نو یقین وکړئ چې تاسو کومه مینه راکړې ده او کوم سپورټ هم راکړی دی او کوم زړه هم خوړلی دی نو د هغې جواب به هم در کوم خو د ټول نه اول راځو توهین عدالت ته چې توهین عدالت د یو جج یا د یو عدالت څه احکامات جاری کړي یا څه فیصلې کړي ټیک شوله او د هغې خلاف ورزي یو کس وکړي عدالتي فیصلې دي عدالتي احکامات دي او دا یو کس راولېږي او د دغې عدالتي فیصلو د دغې احکاماتو خلاف ورزي وکړي او یا د یو جج په باره کې چې کم دی نو داسې مضحکه خیز الفاظ چې کم دی نو استعمال کړي نو دغې ته موږ څه وایو موږ وایو چې یاره دې کس چې کم دی نو د عدالت توهین وکړو اوس راځو چې دا توهین عدالت چې کم دی د دې ابتدا چې کم ده د دې ابتدا کله شوې وه نو دا په 1976 کې چې کم دی نو دا یو قانون جوړ کړی شوی ټیک شوله د توهین عدالت چې بیا په 2003 کې په دې کې تبدیلیانې وکړلی شوې او دې له چې کم دی نو عدالتي آرډیننس شکل ورکړو په 2012 کې بیا چې کم دی دغه 2003 والا چې کم قانونو په دې کې تبدیلیانې وکړلی شوې او د چیف جسټس افتخار چودري په سربراهۍ کې چې یاره جی دا تاسو چې کوم په 2003 کې دا تبدیلیانې وکړي نو یاره دا مسترد کوي دا یې مسترد کړلې ټیک شوله نو واپس هغه 1976 والا قانون چې کوم دی نو جوړ کړلی شو بیا په 2016 کې چې کوم دی نو په سیکشن 3 او سیکشن 5 کې ترمیم وکړلی شو او دې د اکټ شکل چې کوم دی نو ورکړو اکټ شکل مطلب دا دی چې دا صدر ته لاړ شي د صدر نه بیا پاس شي صدر چې کوم دی نو وایي چې او بالکل دا ټیک دا قانون ما چې کوم دی نو څه کو اکسپټ کو اوس راځو د توهین عدالت اقسامو ته وروسته بیا نور هغه خبره په ډیټیل باندې کوو د توهین عدالت چې کوم دی زموږ سره درې قسمونه دي یو دیواني توهین دی فوجداري توهین او عدالتي توهین دیواني توهین دا دی چې ته د عدالت سره په یوه خبره باندې اقرار وکړي چې عدالت ته وایي چې لکه ګوره دا کار به نه کوې ټیک شوله او ته راشه زموږ سره کښېنه او بالکل په خبرو اترو باندې د یو بل سره سلا رضا وکړي ټیک شوله او ته بیا جانبوج کړه او د قصد ایسته د عدالت ته وایي چې مړه زه ستا خبره ډومنم نه ته پکې چا راوستی صحیح شوله نو د دغې عدالت سره چې تا کوم اقرار کړی نو د هغې خلاف ورزي وکړه نو دې ته مونږ وایو دیواني توهین ټیک شوله اوس په دې دیواني توهین کې چې کوم دی نو د دې سزا څه ده چې په دې کې به قید په چا باندې نه خو جرمانه در باندې کېدی شي د 1 لاک روپو پورې صحیح شوله بیا فوجداري توهین دا دی چې تا یو جج له دمکي ورکړي هغه تریټ کړي هغه جج ته ووایې چې یاره ګوره سبا زما کیس دی ګوره فیصله چې زما په حق کې واورئ ګوره که خوا دې وکړه نو دا سر به مې د نه هغه ځای ته شغولې ټیک شوله او ګوره یقین وکړه چې ګوره بیا دې پرېږدم نه ټیک شوله نو ته بالکل دمکي ورکړي یعنې ووایې چې بای فیصله زما په حق کې وکړه یا جج له چې کوم دی لالچ ورکړي د پیسو چې یاره دومره روپۍ به درله درکړمه او داسې شی دی مړه دا فیصله زما په حق کې وکړه ټیک شوله نو دا هم تا د عدالت توهین وکړو دې ته فوجداري توهین وایي ټیک شوله بیا چې کوم دی په دې کې بیا ویل کېږي چې د 15 میاشتو پورې قید هم چې کوم دی نو په تا باندې کېدی شي او 5 لاک روپۍ جرمانه هم چې کوم دی کېدی شي عدالتي توهین ته راځو عدالتي توهین دا دی چې ته د عدالت چې کوم دی نو د هغې څه وکړې د هغې خلاف خبرې وکړي ټیک شوله او بیا خاص کر د جج د ذاتي چې کومه زندګي ده یا خلاف داسې خبرې وکړي شرمناکې خبرې وکړي یا د عدالت خلاف شرمناکې خبرې وکړي نو دې ته مونږ عدالتي توهین وایو دا خو وي د توهین عدالت یو ډیفینیشن او د هغې قسمونه اوس چې کوم غټ عدالتونه دي صحیح شوله سپریم کورټ او های کورټ شنو دا په خپله از خود چې کوم دی نو د دې نوټس اخیستلی شي او په خپله باندې چې کوم دی نو هغه کس هغه چې کوم دی نو د ګرفتارۍ حکم هم چې کوم دی نو ورکوی شي چې بای دا کس تاسو څه کوي دا ګرفتار کوي او د دې سره اوس فیصلې ته راځو چې فیصله هم چې کوم دی نو هغه عدالت کې که های کورټ کې او های کورټ کې چې کوم دی نو دا ابتدایي کومه فیصلې شوي او دا یو غټ بینچ کړي ټیک شوله یعنې فول کورټ کړي نو او بیا چې کوم دی نو په چا باندې دا مقدمه شوي ټیک شوله او هغه کس وایي چې نه یاره جي دا فیصله ماته منظوره نه ده نو دغه فیصله به بیا سپریم کورټ ته ځي او په سپریم کورټ کې به چې کوم دی نو چې یو بینچ وکړله نو هغه بیا وایي چې یاره د یو بینچ باندې زما اعتراض دی نو بیا به بیا دوی نو د هغې نه 3 کېږي د 3 نه 4 کېږي نو داسې به د هغې بینچ کې چې کوم دی د
ججانو تعداد سیوا کیږي او بیا به هغه شانتي په دې طریقه کار سره د دې چې کم دی نو فیصله کیږي. نو فیصله خو مونږ دغه ویله چې اول خو په های کورټ کې یو جج وکړي، که یو جج ونه مني بیا فل کورټ ته لاړ شي. د فل کورټ کم چې کم دی نو هغه مسترد کې بیا دا کم کس باندې چې دا مقدمه شوي نو بیا سپریم کورټ او داسې چې کم دی نو کیری آن شي. اوس راځو د پاکستان کرنٹ حالات ته. د پاکستان چې کم کرنٹ سچویشن دی نو دا د جولا د جال په شانتي دی. په پاکستان کې دوه قسمه قانونونه دي. یو قانون چې کم دی نو هغه د غریب دپاره دی، یو د مالدار دپاره دی. اوس د جولا د جال دا مثال داسې دی چې تاسو ته پته د جولا په دې جال کې د ورکوټي ماشي او د کم سیزونه دي دا پکې ډېر په اسانه باندې نښلي او بیا د ځان خلاصولی نه شي، که ډېرې لتې خپې وي خو په هغې کې بیا نښلي. خو چې کله یو دروند سیز پې راشي، یو غټ مار پې راشي یا یو غټ بل څه سیز پې راشي نو هغه د جولا هغه جال د ځان سره کرش کې ویسي، مخې ته ویسي. نو دا زمونږ د قانون سمپل هم دقه مثال دی چې د غریب دپاره یو شانتي دی، د مالدار دپاره بل شانتي دی. او تاسو ته پته ده کله چې هم په یو ملک کې قانون نه پالو کیږي نو هغه ملک چرې هم ترقي نشي کولی. قانون به خود مختار وي، ټیک شوله، په هغې کې به سیاسي عمل دخل نه وي. زمونږ په قانون کې سره سیاست پکې انوالو شوی دی او هر سړی وایي چې یاره جي زما دپاره دې فیصله وکړلی شي او یاره جي زه خو دا ججز نه منم او زما دې پکې چې کوم دی نو څلور ججز چې کوم دی نو دا سیکنډ کورټ کې او بیا په اسمبلی کې چې کوم دی تاسو ته به پته وي چې قانونونه بدلیږي د دې دپاره چې بهایي مال حکومت راکړلی شي او مال اقتدار دی زما برقرار وساتلی شي. ټیک شوله، حالن کې په چې کوم د مخکې نه آیین جوړ کړی شوی په کار ده چې هغه دې پال وکړلی شي، کوم قانون عدالت کومه فیصلې کړي هغه دې ومنلی شي. د لحاظه که چرې هم عدالت داسې شو خود مختاره شو، بلکل خپلې فیصلې په خپله کولې، په دې کې سیاسي د چا د طاقت او د قوت دغه نه و. یقین وکئ چې دا ملک به ډېر زر پرمختګ وکړي او ډېر زر به چې کوم دی نو دا ترقي وکړي. لاسټ کې راځو چې زما ژوند کې اګزیم و نو دغه اګزیم د وجې نه یا میاشت زه ټوټلي هغې کې مصروفه وم، ټایم را سره نه و. نو معذرت غواړم، بخښنه غواړم ستاسو چې څومره ګیلې دي په خپل ځای باندې. انشاءالله ډیلی بیس په زه دوباره راځم د نوي فیکټ اینډ فګر سره. زموږ دا پیج د سره فالو هم کوئ، ویډیو د سره شیر هم کوئ. زموږ ډېر غټ محنت لګي په اخره کې خپلو شریکو له اجازه